زما استاد لپاره هغه چراګانې کړې دي فریادونه یې کړې دي نبی علیه السلام زما استاد لپاره په خپل ژوند مبارک کې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي نبی علیه السلام هغه کاڼي په خپل وجود برداشت کړي دي نبی علیه السلام د خلکو هغه خبرې برداشت کړي دي بدې ردې برداشت کړي دي د نبی علیه السلام په وجود مبارک باندې هغه کچره غورځولی شوې ده نبی علیه السلام برداشت کړي دي د نبی علیه السلام په وجود مبارک باندې د اوښ لرې غورځولی شوی دی نبی علیه السلام برداشت کړی دی نبی علیه السلام هغه کاڼي برداشت کړي دي نبی علیه السلام وینې برداشت کړي دي نبی علیه السلام دغه هر څه برداشت کړي دي په خپل ژوند مبارک کې لیکن نن افسوس امت دغه پیغمبر ته د هغې پیغمبر په روضه کې چې دی نه هغه تکلیف رسوي څومره د افسوس مقام دی چې نبی علیه السلام په خپله روضه مبارکه کې هغه ژوندی دی نبی علیه السلام فرمایي پیغمبران په خپله روضه کې هغه ژوندی دی تاسو چې کوم درود وایې پیغمبران هغه درود کله چې د روضې خواته ووایې هغه درود پیغمبر براه راست چې دی هغه اوري دلته چې کوم درود وویلی شي په نبی علیه السلام باندې صلی الله علیه وسلم ټول درود چې دی هغه ووایي په نبی علیه السلام باندې صلی الله علیه وسلم کله چې دلته یو سړی هغه درود ووایي نبی علیه السلام فرمایي ما ته هغه درود اگر رسولی شي چې پلانکې د پلانکې زوی هغه په تا باندې درود وایي نبی علیه السلام فرمایي زه هغه ته د درود جواب چې دی هغه ورکوم کله چې هلته لاړ شي د روضې په خوا کې نبی علیه السلام باندې هغه درود وایي نبی علیه السلام هلته هغه درود اوري د نبی علیه السلام د روضې په جالۍ باندې لیکلی دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ای مؤمنانو خپل اوازونه د پیغمبر په اواز باندې هغه مه اوچتوئ لیکن نن نبی علیه السلام د دنیا د تشریف وړی دی په خپل روضه مبارکه کې هغه ژوندی دی ځکه دغه آیات د نبی علیه السلام په روضه باندې هغه لیکلی شوی دی ځکه نبی علیه السلام په روضه کې اوس نن چې دی هغه هم ژوندی دی ځکه وایي ای مؤمنانو خپل اواز د پیغمبر په اواز باندې هغه مه اوچتوئ په دغه ځای کې خپل اواز هغه مه بلندوئ دغه مقام هغه د خاموشۍ مقام دی دغه مقام هغه د ادب مقام دی با ادب با نصیر بی ادب بی نصیر دغه ځای هغه داسې دی دغه د ادب ځای دی دغه ځای د بې ادبۍ ځای نه دی دغه ځای هغه د شور او غوغا ځای نه دی دغه ځای هغه ځای دی چې دغه ځای ته به جبریل علیه السلام ډېر انتهایي په ادب سره راتلو دغه هغه ځای دی چې جبریل علیه السلام او فرشتې به لاس په نامه هلته ولاړو دا هغه ځای دی چې صحابه هغه خلک دی چې صحابو مثال الله پاک په قرآن مجید کې هغه ورکوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که تاسو خلکو ایمان راوړل غواړئ د دغې صحابو په شان دي هغه ایمان راوړئ هغه صحابه چې په طور د نمونې باندې هغه پیش کوي لیکن هغه صحابو ته هغه حکم کېږي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ای مؤمنانو خپل اوازونه د پیغمبر په اواز باندې چېرته هغه اوچت نه کوئ که تاسو صحابه یې لیکن که خپل اواز هغه د پیغمبر په اواز باندې هغه اوچت کړو ستاسو هغه ډېر اعمال هغه ټول به چې دی هغه برباد شي څومره نیک اعمال یې کړي دي هغه ټول به هغه برباد شي کله چې دغه آیات نازل شو یو صحابي هغه د خپل کور نه راځي یو صحابي دی هغه جومات ته نه راځي یو صحابي دی د نبی علیه السلام مجلس ته نه راځي په کور کې ځان چې دی نه هغه بند کو خلک ورځي ای پلانکیه ته ولې جومات ته نه راځې ته ولې د نبی علیه السلام مجلس ته نه راځې هغه جواب ورکوي نن یو آیات نازل شوی دی په هغه آیات کې الله پاک فرمایي که تاسو خپل اواز د پیغمبر په اواز باندې اوچت کړو ستاسو سابقه څومره نیک اعمال کړي دي هغه ټول به چې دی هغه برباد شي زما اواز چونکې فطرتاً هغه د اوچت دی زما اواز فطرتاً هغه تیز دی د دې وجې نه زه د پیغمبر مجلس ته چې دی نه هغه نظم داسې ونه شي چې زما اواز د پیغمبر په اواز باندې هغه اوچت شي او زما ټول نیک اعمال چې دی نه هغه برباد شي نبي علیه السلام ته خبر ورسېدو پلانکې صحابي د دې وجې نه راځي نبي علیه السلام ورته کسان ولېږل سوال جواب یې وکړل وایي زه مجلس ته چې دی نه هغه راشه ستا اواز الله پاک فطرتاً چې دی نه هغه اوچت پیدا کړی د دې دا مطلب نه دی د دې مطلب دا دی چې ته قصداً هغه اواز هغه اوچت کړي بیا به هم هغه صحابي دومره احتیاط کوو او نورو صحابو چې کله به د نبي علیه السلام مجلس و کله چې به مسجد نبوي ته داخل شول انتهایي په روغ اواز سره به چې دی نه هغه خبرې یو کس به مسجد نبوي کې دوه کسان ناست دي خبرې کوي دوه کسان ناست دي خبرې کوي عمر رضی الله تعالی عنہ پسې کس ولېږو دی فراشي عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی هغه کسان یې راوبلل تپوس کې تاسو د کوم ځای یې هغه کسان ورته مونږ میلمانه یو د پلانکې علاقې یو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته جواب ورکړي که تاسو میلمانه نه وئ ما به تاسو ته سختترینه سزا درکړې وه تاسو د نبي علیه السلام د روضې په خوا کې ناست یې د نبي علیه السلام په جومات کې ناست یې خبرې هغه ځای دی هغه مقام دی چې
هلته اواز اوچتول دا د ادب نه خلاف دا د اعمالو د بربادۍ هغه سبب ګرځېږي. بهرحال نبي علیه السلام زما او ستا لپاره ډېرې سختې برداشت کړي. هغه سختې لږې وې چې نن په روژه کې نبي علیه السلام ته ما او تا چې دی نو هغه تکلیف رسوي. نن ته نبي علیه السلام امتي راباسي او نبي علیه السلام ته په روژه کې هغه تکلیف رسوي. په ژوند کې چې زما او ستا لپاره نبي علیه السلام کومې سختې برداشت کړي هغه سختې لږې وې.